السلام علیکم مینوالو، امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ او ټیک ټاک کې عزتمندو. یو نوی او تازه خبر را مخته شوی دی. د علیشه 00 سال پر داود شاه په هسپتال کې ډیر په بد حال باندې وفات شو او جنازه هم وشوله. اوس سونیا شاه د خپل خاوند داود شاه په باره کې څه وایي. راځئ مینوالو موږ سره دا ویډیو اخره پورې وګورئ چې د پوره معلومات نه خبر شئ. که څوک په دې چینل کې نوی مهرباني وکړئ سټار کلیک در سره ضرور سبسکرایب کړئ او بره ټالی نشان ووهئ. نورې هر یوه معلوماتي ویډیو به تاسو ته ډیره په اسانتیا سره میلاویږي. عزتمندو، تاسو ته به پته وي چې 2-3 ورځې مخکې په پېښور کې داود شاه باندې قاتلانه حمله وشوله او د ایزابلا په خپو باندې وویشتلی شو. بیا په زخمی حالت کې هسپتال ته منتقل کړو. اوس پورې هغه بېهوشه او اوس په سوشل میډیا باندې دا خبر ډیر تیز روان شو چې هغه په هسپتال کې ډیر په بد حال باندې وفات شولو. عزتمندو، ډاکټرانو 3 ورځې ورکړې وي چې داود شاه به 3 ورځې بېهوشه وي. که 3 ورځې بېهوشه او هغې نه پس په هوش کې رانغلو نو هغه به وفات وي. دا حساب له د هغه نن 3مه ورځ ده او په هوش کې رانغلو نو په سوشل میډیا باندې دا خبر ډیر تیز روان شو چې داود شاه وفات شو او د حساب له نن یې جنازه هم وشوله. بیا موږ پوره معلومات حاصل کړو چې آیا داود شاه په رښتیا باندې وفات شو او که نه دا هسې دروغ دی. سونیا شاه هم په لایو ویډیو کې راغله او دی وویل چې زما خاوند وفات نه دی خو د مرګ ورته ډیره زیاته خطره ده. هغه کو نن په هوش کې رانغله نو ډاکټران وایي چې هغه به وفات وي. الله تعالی دې داود شاه په هوش کې راولي. هغه نه دی وفات، دا هسې دروغ دی. خو هغه نن په هوش کې رانغله نو ډاکټران وایي چې هغه به وفات وي. دا ټول معلومات په تاسو سره سبا شریکو چې داود شاه آیا وفات شو او که نه. دې ځای پورې زموږ نننۍ ویډیو نورې معلوماتي ویډیوګانو لپاره په دې چینل کې اوسئ. والسلام.